په سوات کې د رحیم آباد پولیسو یو اهمه کارروایي کړې چې په خفیه اطلاع باندې د وډیګرام په کلي هارون آباد کې د شرابو کارخانه باندې چاپه اچولې او 1410 لیټره شراب او د شراب جوړولو سامان یې نیولې دي. د چاپې په دوران کې دوه ملزمان اشرف علي او ارشد علي هم گرفتار کړي دي. په دې موقع د رحیم آباد تانی ایسیچو انسپکټر ګلشید خان خبريالانو سره د خبرو تر پوښ وي. دا یو کاروي من کړی دا زمونږ د آر پی او صاحب جناب اجاز خان صاحب او ډي پی او سوات جناب قاسم علي خان د دې په سټریک هدایت باندې منګه د ایس پی لویر سوات جناب شاه حسن خان او ډي اس پی سیټي پیرسید خان په نگرانۍ کې نن په یو ځای باندې چاپزنی وکړه. اطلاع وداسي چې په دې کې سم مشکوک خلک راغلي دي او دلته کې د دوی حرکات او سکنات چي دا مشکوک دي. پاغه باندې نن موږ چاپزنی وکړه نو هغه کور کې منګه خالی کورو دوه کسان یو نوم اشرف علي او د بل نوم ارشد علي دا دواړه قریبي رشتہ دارم دي. دا مونږ گرفتار کړ. دوی په دغه کمره کې مکمل د دیسی شرابو جوړولو د ټری فیکټری کوله وکړې و چې په هغه کې دا ستاسو مخې ته چې کم ډرمان پراتی دا ټول دا هغه ټری نه کوم چې دوی جوړ کړی دا ډکتی دا شپږ ډرمان چې غټ سایز د کې 170 بټه 170 لیټر ټرا دا نور دوه چې کم دي کې 140 بټه 140 لیټر ټرا دا نور والو چې یو 60 لیټر دی بل 50 لیټر دی. دین علاوه د سره د څومره سامان چې دا پدې کې استعماليږي دا د خپل اوزار دی چې د په ذریعہ باندې دوی د مختلفو سيزونو نه دا ټره جوړي او هغه بیا په مختلفو ځینو کې په مختلفو خلکو باندې دا خرڅي. نو هغه موږ نن دوی گرفتار کړ. د دوی خلاف باقاعده موږ کیس رجسٹر کړی دی او مزید انکشافات او تفتیش ان شاء الله متوقع دي. د سوات پولیس د هر قسمه نشي د مخنیوي لپاره شپه ورځ په ځان یو کړی دي په دې مقصد چې زموږ راتلونکي نسل د دې قسمه حرام او خرابونه په امان شي. سمد انجم پاسون نیوز رحیم آباد سوات.